زمونږ پښتانه خو د مایلس ته جایز وي که نه وي دا خو زمونږ د پښتنو څه دی کلتور دی کلتور دا خو زمونږ د پښتنو کلتور دی نو رباب مانګې تمبل دوپړی دا خو په ګانو بجانو کې نه راځي دا خو زمونږ د پښتنو کلتور دی دا خو به مونږ کوو دا خو ناجایز نه دي او ولې نبی علیه السلام چې مکې ته راغی او ماشومان یې ولاړې او په کوټو باندې تملونه وخي او چې دی نو هغوی هغه سندرې وي هغه شعرونه وایي نو یې ولې نبي علیه السلام خو منې نه کړه مونږ وایو ته داسې کار وکړه چې پیغمبر کله راغی د ځان نه د مکې ماشومه جوړه کړه ښه تملونه که نه د ځان نه د مکې ماشومه جوړه کړه هغو نابالغه ماشومانې وې تملونه یې وال هغو د الله نه وي ذمهوارې یو بله خبره هم د دې سره واوره چې کله عمر رضی الله تعالی عنه راښکاره شو نو بیا دا ووایه چې هغه تمبلونه کوم ځای پراته چې عمر رضی الله تعالی عنه راښکاره شو نو هغه تمبلونه بیا کوم ځای پراته نو ګوره دغه تمبل یا دغه دوپړی به عجیب دی دا د ناروا دی دې کې هسې یو سیواګیري خبر راغلی تمبل دوپړی پسې رایاده شوه ښه بله ورځ یو صاحب یو ډېر مشهور سړی دی هغه وایي چې په ګانه کې څه ګناه خو نشته ګانو ویلو کې څه ګناه خو نشته او دا خو زمونږ کلتور دی او دا خو زمونږ د پښتنو شان او شعار دی ګانه ویل چاربې ته ویل او دا سندرې ویل تمبل وخل دوپړی وخل دا څه په شریعت کې خو ناروا نه دي او دا به کې مو وایي دومره خبر دی ګورئ ښه چې ګورئ قرآن کریم کې صرف په یو آیات کې راغلی دي چې تاسو څه مه کوئ ګانې مه اورئ تاسو څه مه کوئ تاسو ګانې مه اورئ هغه ګانې چې ویلې دي نو هغه مزمار دي مزمار هغه شپېلۍ وال او دغه شیزونه وال چې کوم دا کړنګ پیدا کوي وي دا چې دی نو ناروا دي نور ګانه لیکل ګانه ویل سندره لیکل سندره ویل دوپړی وال رباب وال تمبل وال وي دا خو ناروا نه دي ټول به یې پېژنئ ټکر بابا ټکر خو به تاسو ټول پېژنئ که نه نو هغه پکې دا ویلي دي نو ته د دغه آیات ته لاندې تفسیر ابن عباس وګوره عباس رضی الله تعالی عنه څه وایي دا د اوسنو علماو تفسیر ځکه نه پیش کوم چې هغوی چې زه هم د دې زمانې عالم یم که نه ټکر خو لوی عالم دی چې قرآن کې یو آیات را پیدا کوي چې دا د ګانو څه دی دا د ګانو نه منه راغلی دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه څه وایي چې ګانې اورېدل ګانې ویل دا څه دي حرام او ناروا دي په دې باندې ما مخکې یو پوره وضاحتي بیان کړی پوره د وضاحت سره ټول صحابه ما په دې پیش کړو چې څومره صحابه او د دې آیات لاندې تفسیر کړی دی چې د دې نه مراد کومې ګانې بجانې دي نو ټکر لالا دې واوري چې ګوره ګانې ناروا دي حرام دي او چې څوک ورته حلال وایي ګانو ته سړی چورلټ کافر دی د صحیح آیات نه منکر دی د صحابو د صحیح اقوالو نه منکر دی د نبي علیه السلام د صحیح احادیثو نه منکر دی چې څوک ورته جایز وایي حلال ورته وایي سړی یقیني کافر دی که چېرته واده یې کړی دی ښځه پې طلاقه ده که دې نه پس بچي راوړي نو بچي حرامیان ګوره ګانه داسې شیز نه دی ښه نبي علیه السلام وایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ولې تا دا صحیح حدیث نه دی اورېدلی او ګوره اصول الشاشۍ والا وایي دا واوره اصول الشاشۍ والا وایي هغه وایي چې چا د یو خبرې واحد نه مې انکار وکړو د صحیح خبرې واحد نه انکار وکړو سړی کافر دی دا خو لا صحیح حدیث دی مړه او دا خو د قرآن آیاتونه یې دې باره کې نو ټکر ته دې زما دا خبره ورسي چې ګوره ایمان دې تازه کا خپله نکاح تازه کا ګوره دا کار مه کوه او شیګانو ته هم زما دا خبر ورسي چې ګوره هغوی دې مو اوري چې ګوره دا کم کار کوه دا حرام او ناروا دی تاسو یې ماتم مونږ ځکه نه کوو چې نبي علیه السلام د دې نه منع کړې ده چې من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه تاسو چې دا ځان وهل دا خو تاسو نه دی اورېدلي د نبي علیه السلام نه چې چا باندې غم راغی چا مخونه په سپېړو وال چا ګریوانونه وشلول نبي علیه السلام وایي لیس منا دا خو سره زمونږ نه دی دا خو سره مسلمان نه دی او چې چا حلال وګڼل نو خو د سره په اسلام کې نه دی چا حلال وګڼل هغه سره مسلمان نه دی او چې چا وکړو او لیکن دا وایي چې ناجایز دی نبي علیه السلام وایي زمونږ د ډلې نه دی زه به یې سفارش نه کوم زه به یې څه نه کوم سفارش به یې نه کوم